تو كده لا لا عشان ممكن لا لا سنه ولا عشان لا لا حاسب تاسو لګوي تاسو ايوه دا په ګوره اوله سر باندې سپته ګوره خراب وي 1 ऐसे उठाएंगे हमें तो ऐसा सिखाया कि इसको ऐसे अच्छा जी सर हमारे ड्राइवर ने तो ये सिखाया कि इस तरह करके कराए सीखना तो पकड़ो पकड़ो हाँ ये सिखाते हैं तो फिर उसको बनाने के लिए वो ये किस चीज़ शोल्डर शोल्डर के लिए शोल्डर और इस चीज़ के लिए क्या सिखाते ये तकलीफ पड़ गया है इसके लिए सिर्फ डाइट है डाइट से बड़ा होता है उसके लिए वो रॉड देते थे ना पहले यू करना फिर उसको उठाना फॉर्म वन करके फिर यू करना फिर वो उठाना या भी गशीबा ने दरवल वादी से बता रहे हो हाँ बताइए आज तरह मना का तुम सख्त हो गया वो मदा तकलीफ हो गई नमा वक्त जो सरा शमन में कटम पास हो गया मलगुरु ला दावा تشيو 2 منټ لا भैया 2 मिनट दराشه منغرز मुबारक खलक की अल्लाह तो महबूब खलक की फ़ खलक की भाई अल्लाह ज़मून मालिक थे अल्लाह ज़मून खालिक थे अल्लाह ज़मून राज़िक थे अल्लाह हफीज़ ज़ात थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ढेर कदरदान ज़ात थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त چې کوم دی موږ د دنیا لپاره د دنیا ته را لېږلي یو څه مقصد لپاره را لېږلي یو اپشن پرزنټ کېږي لبیک نه لبیک کېږي چې بھائی څوک حاضر دی څوک حاضر نه دی څنګه چې تاسو په دې زندګۍ کې دا ایکسرسایز ضروري دی که نه داسې د الله احکامات او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک طریقې په زندګۍ کې راوستل په خپل زندګۍ کې او ټول عالم انسان ته د دې دعوت ورکول دا ډېر ضروري دی وایي زما تاسو ته ښه خواست ماشاءالله ښه نوجوانان یې او د ځوانۍ سجده الله ته ډېره زیاته ډېر زیات وخت د ځوانۍ حج د ځوانۍ عبادت هر څه الله ته وکړه نو به په خپل زندګۍ کې چې موږ د 5 وختو لمونځ پابندي وکړو او په خپل کورونو کې د مستوراتو سره بهر خو موږ او تاسو ګرځو څنګه چې وایي هلکان ګرځي ججمنټ کېږي علم حاصلېږي څه ځای نه چې داسې موږ په کورونو کې دیني ماحول شروع کړو او خپل وخت یو مقرر کړو چې وایي څنګه چې ایکسرسایز زما دپاره ګنټه 2 غنټې زه ایکسرسایز کوم یو غنټه به زه د الله دین دپاره ورکوم یو غنټه به زه په مسجد کې ورکوم یو غنټه به زه تعلیم له ورکوم یو غنټه په دې ټوله ورځ کې چې موږ 24 غنټو کې یو غنټه د الله دین له ورکوم چې وایي موږ د نبي صلی الله علیه وسلم هغه مبارک هستی वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला मुराद गरीबों की भर लाने वाला गरीबों का वाली यतीमों का मौला د دواړو جهانو سردار چې کوم دی چې د هغې باره کې موږ سټډي وکړو موږ خپل نبي وپېژنو زموږ صحابه څومره قرباني کړې ده 1,24,000 کم ویش انبیا علیه السلام الله رب العزت دې دنیا ته د دین محنت دپاره رالېږلي او هر یو نبي دا اقرار کړی چې لا اله الا الله ووایي تاسو به کامیاب شئ نو ماشاءالله الله رب العزت موږ شکر ادا کړو 2 رکعته نفل شکرانه هر مونځ سره ادا کړو چې الله رب العزت مونږ پښتانه خو پرېږدئ سیټ ته ښیي چې موږ الله د نبي صلی الله علیه وسلم په مخ کې پیدا کړي او داسې بهترین امت چې هغه پورې به یو امت جنت ته نه ځي تر کومې پورې دا بهترین امت جنت ته نه تللی هغه پورې به یو نبي جنت ته نه داخلېږي چې تر کومې پورې جناب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه مبارک هستۍ مبارک قدمونه په جنت کې نیږي نو انشاءالله چې به موږ ټول دا عهد وکړو انشاءالله چې د 4 میاشتو اراده وکړو چې به دا 4 میاشتې ولګو او دا کار زده کړو د دین دا کار محنت زده کړو بیا هغه غنټه چې کوم دی موږ د الله د دین په محنت کې شامل کړو او استعمال کړو د خپل ځان د الله دین دپاره پیش کړو هر څه ته موږ ځان پیش کړو روپۍ مو په ځان لګوو دا څومره زندګي تېرو ښه لباس اچوو او چې بیا هغه الله ته زموږ مخامختیا کېږي او موږ سره هېڅ هم نه مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑنا مشقت ختم ہو جائے گی اور نیکی رہ جائے گی انشاءاللہ وہی زما خو د ټول ژوند اراده ده چې الله دې موږ ټول د دین دپاره قبول او منظور کړي انشاءالله ستاسو د ټول اراده ده که نه صلو الله علیه وسلم وخت به لګوو که نه دا خیر الله مو خوشحاله کړه سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین آمین